موږ یو مریض وو د جوړونو د دې د دم سره هغه الله تعالی بالکل ټیک ټاک یو پیر د دې چیک اپ کو نو دا غیر سره دې کې ډیر زیات چینجینګ راغی الحمدلله دې ګرځیدې نه شو اوس ګرځي زما تقریبا 15 سال نه زما رب النساء او الحمدلله مفتی صاحب له یو پیر راغلی الحمدلله زما 80% گزارش شوی ده زموږ کلی بلې کوارټر باندې افتخار کاری صاحب دی هغه ماشاءالله ډېر دغه هغه له بوتل خاصه څه فرق نه شوی جلاله ګدر کې یو دمګر هغه له بوتل دا څه فرق نه شوی بیا آزاد کشمیر د بوتل درې ځل هیڅ هم څه فرق نه شو الحمدلله د زړه ډېر فرق شوی کاری صاحب سره. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ د ماشوم جی د ټرانسپلانټ لیکل د وخت لپاره نه خبرې کولې شوې او نه صدقه کولې شو الحمدلله امپروومنت راغلی د دریم دم دی او شکر الحمدلله ډیره گزارې شوې ده اوس د خپل دغه کولې شي ماشاءالله مخکې ولا لکه څه تکلیف وسم دا نه اورېدلې شو او نه خبرې کولې اوس الحمدلله امپروومنت راغله او څومره خرچه په دې لکه لیکلو چې تاسو ټرانسپلانټ وکړئ ها باغی کم از کم 25 لک روپۍ خرچه راځي په ټرانسپلانټ ورته کول او موږ ویل ته د چړومبه دا دم دوا ورلو الله دې سره کې الحمدلله امپروومنت راغله دلته څو پیر راغلی دلته جی درې ځله لکه تا ته اندازه وشوه چې ان شاء الله او فرق شوی او امید لري چې ان شاء الله الله به ټیک کې گزارې کوم ځای راځي بازون څه تکلیف دی نه جوړونو مسله مې نه به ګرځېدې شوم ډېر اوس شکر الحمدلله ګرځېدې شم بغیر کونټاین او شوګر مې کنټرول شوی دی شوګر دیمو ها جی شوګر مې دا وایي هغه سره شوګر باندې 200 کې 170 کې چلے دا ابرو مې چک په یو نیم سل کې وو نارمل لا په ماړه راوړم د جوړونو تکلیف د څومره وخت دا لس کالو څه تکلیف وکړ بس یو د دردونه به نه د خو په سر کې نه څه شو مډیر مليانو په ډیر دا پسې وکړ ډاکټرانو ته اپریشن باندې دا خو نو د موږ نه تلې ها ډیر تلې د تم سره ان شاء الله چې گزارو رحم کوي دریم ځل چې راځو زړه دلته وشو ها دا وګورځه کنه تکلیف کونټه دل ورکا بغیر کونټه وګورځه تاسو به څنګه شو ګرځې نه چې دا له خپل ته نږدې کا نه ډیر باندې څنګه شوم ګرځې اوس په څنګه چې دردونه مې دي کنه چې دونه به درې بیا خو به هی نشم ګرځې اوس شمه تاسو یو خبر وکړه چې زه به گاډي کې راوستم ها زه به گاډي کې موټر کې راوستم ها اوس په موټر سایکل نه ماشاءالله هم سایکل ته ها جی بدل په سایکل را زهیر نوم مې د کوارټر مریم زون راغلی دا ماشوم زموږ ترسي مې ته موږ میش په سوینه خېجوله اوس ماشاءالله په دین راغلی ان شاء الله جابد مګاډي نه په غیږ کې وروړو الحمدلله اوس په خپل خوراله ماشاءالله بس ان شاء الله ډېر فرق شوی دی چې چا سره الله پاک ول وسو طاقت ورکړي وي د پلیسي مې د دارو تاسو نه په چا خو به سین نه نه جی بالکل پری را کړی دی چې چا الله پاک وسو ورکړي د مرګ سره امداد وکړي د دې د ډېر سخت ضرورت دی او دا مرض نن سبا ډېر عام دی او ماشاءالله زما ماشوم ان شاء الله ریډي دا بچپنی بیمار بالکل علاج کې مډیر علاج کړی او ډیر زیاته مګردول تر تقریبا جلاله ګدره پورې آزاد کشمیر پورې دا ما بوتلې ده اوس فرق نه شي الحمدلله دا دیم دل کاری صاحب د میرا واسطه الحمدلله ډیر ریډي دا اوس نه بغیر نور دمونه لتلې بالکل دمونه لتلو زموږ کلی بلې کوارټر باندې افتخار کاری صاحب دی هغه ماشاءالله ډیر دغه هغه له بوتل خاصه څه فرق نه شوی جلاله ګدر کې یو دمګر هغه له بوتل دا څه فرق نه شوی بیا آزاد کشمیر د بوتل درې ځل هیڅ هم څه فرق نه شو الحمدلله د زړه ډېر فرق شوی کاری صاحب سره ماشاءالله مولا صاحب دا بود راغلی په تیر هفته باندې نو غیږ کې مراوړی و اوس الحمدلله په خپل راکوشو په خپل رحم ماشاءالله بالکل دې سیمیا د چاندې د پاره تاسو سوای د سمادارانو مونږ داو چې چا سره الحمدلله موستي و ترنده دوی د دې ډېر ضرورت دی ځکه چې هر کور کې ترسي ما ډېر زیات سیوار چې کوم سړی علاج تلاش هغه ته بدلې کاری صاحب هغه ته ډېر بدلې هغه دلته مریض علاج پری دا وی دا تاسو پری ورکوي لکه چې چاله خدای پاک واست طاقت ورکړي تاسو ور دیندار ماشاءالله. अस्सलाम वालेकुम, मैं सिंध से आया हूँ। ये मेरी बच्ची है, पहले बिल्कुल भी घूम नहीं सकती थी, पहले फ़ायदा हुआ था, फिर मौलाना साहब ने एक कतरे दिए जो उसमें बोला था कि इसकी नसें खुलेगी।
ये नसें खुलेगी, बुखार भी निकलेगा। बुखार भी बहुत ज़्यादा निकला, बहुत ज़्यादा निकला। ऐसे बोल रही थी कि मैं अल्लाह मियाँ के पास जा रही हूँ। तो अभी जो है ना ये फ़र्क आया है कि इसका जो है ना कांध है ये सीधा हो गया है। हाँ, ये सीधा हो गया है। पहले ये नीचे था, पहले ऐसे नीचे था, अभी ऐसे सीधा आया है। ये फ़र्क आया है। तो अभी हम इधर 11वीं मरतबा आए हैं। 11 सिंध से आए हैं, जिला सक्कर से। हाँ, जिला सक्कर। नहीं इंशाल्लाह ताला। किस उम्मीद से आते हो ना? बस अल्लाह मियाँ, डॉक्टरों ने जवाब दिया है इसका इलाज करेंगे तो ये सीधी होके बिस्तर पे पड़ जाएगी। तो अभी जो है ना इधर अल्लाह मियाँ के ऊपर छोड़ के इधर आ गई। तो अभी जो है ना फायदा आया है, तभी इधर आ रहे हैं। आप इतने दूर से आते हो तो क्या बस हम अल्लाह पे छोड़े, अल्लाह मियाँ इसके ऊपर भलाई करेगा। हाँ इंशाल्लाह ताला अल्लाह मियाँ बेहतर करेगा। मोहम्मद इसहाक मुनीम د چرار د قسم خیر شیخ بابر کدی نه راغله موسره پریشان کړی دا کنه هم تو زدي سب سره خود خپل اوس مشکور نه کوي کنه د څلور د مې تقریبا شپږاته مشته مخ کې کراچۍ ته پکې لورم کنه ما باندې مو کنه دا یو یونیورسيټي ته کنه ته مې لاسره کړو فرق نه راغلی مولانا څه زغم د خپل اوس د ګټر کولاش د څلور رمضان مې دا څلور پر دلته دم لره او د څلور او درې مخ راغلی او شال څلور ځل شو اوس څه مخصوص څه فرق راو اوس خدای لږ گزاره اوس قدم ادم لږ د څه تول شمخ په مخکې مې غوځون په برابر قرشوله او حرکت ورکول چې ورکړه مخکې دا څنګه کړ مخکې کوم حسن چې ورکوله فرق ډیر او ډیر په بون راځو زمو مرکه دا د لایسنس مریض وا کریټینین د هغه 15 کې چلیدا اوس نن سبا چې کم دین مونږ د دم سره 10 تر رسیدلی نو دستا مونږ به د لایسنس کول او دم نړم باندې د ورځې نه مونږ دغه پریخه د لایسنس پیپ چې کم د لایسنس لګیدل هغه مونږ درکړی نو تر اینه بعد لکه بیا د لایسنس ضرورت لاندې راغلی مریض د 2 کالونه د لایسنس نه د لایسنس مونږ اوس کړی دی لکه مخکې نو علاجونه هم کوله او اوس چې دلته راغلی علاج به هر پرې نو علاج هم نه دی کړی بیا به صرف دم کوو د دې چې دوی ده او دم دی بس دلته دم نه مطمئن بالکل محمد عمران دی زما تقریبا 15 سال نه زما رګون نساء او الحمدلله مفتی صاحب له یو پیر راغلی الحمدلله زما 80% گزارش شوی ده او نن د جمعې ورځ نن زه بیا راغلی زما خلکو ته دا درخواست چې د چا رګون نساء نور مسلې مفتی صاحب له راځي ان شاء الله ډیر بهترین علاج کوي. زمانو ایوب خان دی او موږ د سواد بحرین نه راغلیو. زما دا روز د دې نوم محمد صادق دی او د جګر مسله شي وه نو داغه مسله نو موږ ډاکټرانو سره ډېر زیات علاج وکړو د هغې څخه د کېدو نو طبیعت نور هم خرابېدو نو بیا موږ ته چې مولانا صاحب ووي او موږ به پسې رالو دلته یو پېرې د دې چیکاپ وکړو نو د هغې سره دې کې ډېر زیات چینجنګ راغی الحمدلله دې ګرځېدی نه شو اوس ګرځي خوراک هم شروع کړو نن 15 ورځ بعد موږ بیا هم ورله رالو او دوایي دپاره نو دا ده چې الله پاک ورله ډېره بهتري ورکړله او د مولانا صاحب په دم باندې الله پاک ورله ډېر زیات صحت ورکړی بسم الله الرحمن الرحیم زما عدنان نوم دی د مردان نه راغلی یم او قرآن چې دی دا ټوله شفا ده مولانا صاحب له راغلی وم زموږ یو مریض و د جوړونو د دې د دم سره هغه الله تعالی بلکل ټیک ټاک او کوشش وکړي چې د دې مولانا صاحب خواله راشي انشاءالله مریضان به الله ټیک کړي هر څه الله که انسان هېڅ نشي کولی نه څه تکلیف ورته دی د جوړونو بیماري وته او دلته موږ دم لرالو او هغه خدای په دردونه مو پې ګرځېدی خو بلکل نه شوه خو دردونه مو ته زیات الله تعالی چې دی فضل وکړو د هغې هغه دردونه هم ختم شو اوس په مزه باندې حرکت هم کوي ګرځېدی هم شي څومره وخت نه یاره تقریبا زه وایم چې 10-15 کاله به کېږي 10-15 کاله کې علاج کړی علاجونه خو هم ډېر کړي وو خو څه افاقه نه وه شوي خو د دې دم سره الله تعالی ډېر فضل مینې دلته الحمدلله